السلام علیکم. پرون په پیښور کې یو ځوان ځان وژنه وکړه. دغه عمر ډېر زیات کم او د ځان وژنې نه مخکې په خپل یو لیک کې خپل پلار ته وایي چې زه نه په چا باندې مین یم او نه چا تنګ کړی یم او نه مې په ژوند کې څه مشکل و، خو هسې په دې ټولنه کې نه اوسېدل غواړم. قدرمن ورونو، د دې نه یو څو ورځې مخکې په سعودي کې په ریاض کې همدغسې یو ځوان ځان ووژه. یو بل مسافر و ځان وژنه یې وکړه، خپل ځان یې ځوان کړ، اعدام یې کړ. او همدغه راز ډېر داسې واقعات موږ او تاسې د پښتنو په ټولنه کې لیدلی شو. د دې وجه څه شی کېدلی شي؟ هغه وجه دا ده چې ډېری ځوانان خپل ذهن یا خپل خیالات نشي کنټرول کولی. زه نن تاسې د دماغو په دې ګیم باندې، د مایند په دې ګیم باندې یو څه خبرې شریکول غواړم، تاسې پوهه کول غواړم چې څنګه د دماغ کار کوي، یا څنګه موږ او تاسې کولی شو چې په اسانه باندې خپل ذهن، خپل دماغ کنټرول وساتو، قوي انسان واوسېږو په ذهن کې. د ذهن باندې اول ځان پوه کړئ چې دا ذهن کار څنګه کوي. زه به تاسې یو خارجي مثال باندې پوه کړم. زموږ او ستاسې دا ذهن داسې دی لکه یو دربار چې د باچا، په دې کې یو باچا او ډېر مختلف وزیران وي، او بیا ډېر وزیران کوشش کوي چې د باچایي چوکۍ پورې خپل ځان ورسوي. په همدې ترتیب باندې زموږ او ستاسې دا ذهن هم وي. په دې ذهن کې د بادشاهي چوکۍ چې کوم ده، دې ته شعور ویل کېږي، او دا چې کوم دربار دی دې ته لاشعور ویل کېږي، لاشعور. او دا چې کوم وزیران دي دا احساسات دي، لکه مثال د خوشحالۍ وزیر، د خفګان وزیر، د ناامیدۍ وزیر، یا مثال د خبرې د امید وزیر، یا د زړه تنګون وزیر. داسې مختلف قسمه احساسات په دې زموږ او ستاسې په دې ذهن کې شامل دي. اول نمبر باندې زه راځم د شعور او لاشعور ته. په دې باندې تاسو ځان پوهېږئ، دا به ستاسې په ژوند کې تاسو سره ډېره مرسته وکړي په ډېرو کارونو کې. شعور چې شته وي، لاشعور چې شته وایي. کم کارونه چې موږ او تاسې په هوش او حواس باندې کوو، موږ او تاسې په هوښیارتیا باندې کوو، هغه ټول په شعور کې حسابېږي. لکه مثال د خبرې، ما د دې ویډیو د شعورونه خپل لاسونه خوځول، یا مې سترګې د باڼه د وریځې ما خوځولې، دا ټول ما په لاشعوري ډول باندې کول. اوس که چېرته زه همدغه لاس خپل ستاسې مخې ته دا پنجه زه خلاصه کړم، یا سوک جوړ کړم، یا پنجه خلاصوم، دا به زه په شعوري ډول باندې کوم. خو دې نه مخکې چې ما مثال د خبرې په ویډیو کې په شروع کې ما خوځول، هغه ټول په لاشعوري ډول باندې. همدغه راز موټر چلول شو، یا سایکل چلول شو، یا نور کارونه شو. ډېر وخت موږ او تاسې کارونه کوو، دا په لاشعوري ډول باندې کوو. حتی زموږ او ستاسې په وجود کې، زموږ او ستاسې معده یا زموږ او ستاسې نور وجود چې کار کوي، اکثره په لاشعوري ډول باندې کوي. خو کوم څیزونو ته چې موږ تمرکز کوو، کوم څیزونه چې موږ غواړو چې هغه وکړو په خپل ژوند کې، هغه په شعوري ډول باندې کېږي. صحیح شو؟ تر دې ځایه پورې تاسې پوه شوئ؟ نو په همدې ترتیب باندې زموږ او ستاسې د ذهن هم کار کوي. زموږ او ستاسې په دې ذهن کې، په دې دربار کې د مختلفو وزیرانو دا مقابله چې ځان د باچاهۍ پورې ورسوي، او د باچاهۍ پورې ورسوي، او کوشش دا کوي چې زیات وخت په دې باچاهۍ باندې پاتې شي، په شعور کې پاتې شي. لکه مثال د خبرې د خفګان وزیر دا کوشش کوي چې ځان شعور ته ورسوي، باچاهۍ ته ورسوي، او بیا ډېر وخت پورې دا پاتې شي. ښه، بیا د وزیرانو ته تقویت چې شه ورکوي، یا وزیر په څه شي باندې ډېر قوي کېږي؟ هغه په تمرکز باندې ډېر زیات قوي کېږي. چې کله تاسې مثال خفګان ته زیات تمرکز کول شروع کړئ، په خفګان باندې زیات تمرکز کول شروع کړئ، تاسې به ډېر خفئ. ځینې خلک هغه موږ تاسو ګورو په خپل ژوند کې ډېر داسې هر ځای کې چې د خفګان خبر وي، دی غواړي چې هغه خبر واوري. هر ځای کې د خفګان ویډیو وي، هر ځای کې د خفګان یو کار شوی، یو واقعه شوي، د به ځان ور رسولی، دی به هغه پورې د دا مزاج داسې جوړ شوی چې د خفګان خبرونو پورې. یو بل انسان یې هغه مثال د خبرې یوازې د خوشحالۍ خبرونو پسې ځي، هغه بېحسه وي، هېڅ احساس نه کوي، هغه بس هر ځای کې خنداګانې، هر ځای کې هغه خپلې بړزکې وهي، هر ځای کې چې د ځان خوشحالۍ احساس کوي، نه مړی ګوري، نه خفګان ګوري، نه خوشحالي ګوري، نه موقعیت ګوري. په همدې ترتیب باندې زموږ او ستاسې په دې ذهن کې دا وزیران کوشش کوي چې ځان دې چوکۍ ته، دې شعور ته ورسوي. نو چې کله د یو انسان په ذهن کې د ناامیدي وزیر دې چوکۍ پورې ځان ورسوي، او په دې شعور کې پاتې شي، نو دا قوي کېږي. بیا انسان چې د خپل ځان ته، خپل ناامیدي کې وخت تېروي، او همدې ناامیدي باندې زیات تمرکز کوي چې زه ناامیده یم، او دا داسې د ژوند هم تباه دی، او خلک هم تباه دي، او خلک هم چې د مثال د خبرې زما په خلاف باندې دي، او ټولنه هم زما په خلاف باندې ده، حالات هم زما په خلاف باندې دي، او زه د دې ټولنې دپاره نامساعد یم، او په دې کې خو هېڅ خیر نشته دی، هېڅ په دې کې برکت نشته دی، هېڅ دا خو ټول منفي وي. همدغه څیزونو باندې چې دا زیات تمرکز کوي، دغه ناامیدي زیاتېږي، غټېږي تر دې حده پورې چې د ده په ذهن کې چې دا په دې دربار کې چې دا کم نور وزیران دي، دا ټول ووژني، امید ووژني، خوشحالي ووژني.